بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نن یو داسې مهم ټاپک شروع کوو چې هغه شاک دی. اوس جراحي ناروغ شاک ته نه ځي، اورتوپیډي ناروغ شاک ته نه ځي، نسایي ناروغ شاک ته نه ځي، انتاین ناروغ شاک ته ځي که نه ځي، داخلي ناروغ خاص هم شاک ته ځي. منیجمنټ آف شاک. شاک وایي څه ته، یو څنګه رامنځته کېږي، کوم سټیجونه لري، په ډېرو مهمو خبرو باندې به نن وغږېږو د خیر سره انشاءالله. شاک چې دی از میډیکل کنډیشن. is a medical condition. دا داسې یو حالت دی چې په دې کې اورګان ډسفنکشن رامنځته کېږي. داسې یو حالت دی چې په هغه کې څه رامنځته کېږي؟ اورګان ډسفنکشن. او اورګان ډسفنکشن ولې رامنځته کېږي؟ بیکاز آف imbalance between oxygen supply and demand. دا داسې یو حالت دی، شاک کلینیکل یا میډیکل کنډیشن دی چې په دې کې اورګان ډسفنکشن رامنځته کېږي. او اورګان ډسفنکشن د څه شي د وجې رامنځته کېږي؟ اکسیجن سپلای حجرات ته چې کوم اکسیجن سپلای ده او کوم د حجراتو مصرف دی د اکسیجن، د دې دواړو ترمنځ عدم توازن رامنځته شي، عدم موازنه رامنځته شي. څنګه؟ یا اکسیجن سپلای کمیږي او ډیمانډ زیاتیږي، د اکسیجن سپلای کم شي، او یا داسې ویلی شو چې inadequate perfusion to body tissues. Inadequate blood perfusion या perfusion to body organs, especially vital organs. کتابونو کې داسې مو چې حیاتي اعضاو ته د وینې نامناسب یا غیر کافي جریان د شاک په نوم یادېږي. inadequate blood supply to body organs especially vital organs، دې ته موږ تاسو شاک ویلی شو. دلته همدا شته د inadequate arterial blood flow to meet tissue metabolic need، چې د بدن میتابولیک د انساجو میتابولیک ضرورت پوره کړي. دې ته موږ څه وایو؟ شاک ورته وایو. شاک از ا میډیکل ایمرجنسي. شاک میډیکل ایمرجنسي ده. شاک is a medical emergency. او دا یو ډیر مهم بخش یا مهم مرض د چی دی؟ د کریټیکل کیر دی. دا د آی سی یو دې ته کله کله وایي دا لایف تھریټنینګ کنډیشن آف آی سی یو. لایف تھریټنینګ کنډیشن دا ته ژوند تهدیدونکې لایف تھریټنینګ کنډیشن آف انټنسیو کیر یونټ. د آی سی یو د ژوند تهدیدونکو کنډیشنونو نه یا حالتونو نه یا امراض څخه یو مرض چې دی هغه څه دی؟ هغه شاک دی. هغه شاک دی. اچھا دی شاک دی. وروسته به موږ تاسو په دې باندې وغږېږو چې شاک څو پیزه لري یا څو سټیجه لري. خو مهمه خبر دا ده وایي چې که چېرته ارلی انټرونشن وشي یا زر رسیدګي شاک ته وشي نو دا ریورسیبل دی. که چېرته په وخت سره رسیدګي وشي د شاک ناروغ ته نو دا شاک څنګه وي؟ دا ریورسیبل وي. خو که شاک دوامداره شي په وخت سره رسیدګي ورته ونه شي نو دا به کوم حالت ته ځي؟ ایریورسیبل کنډیشن ته ځي.
چې irreversible condition یا irreversible state د شاک چې دی دا لایف threatening دی یا ژوند تهدیدونکی دی. irreversible حالت چې کله irreversible condition ته لاړ شي ناروغ ملټي organ dysfunction syndrome ورکی ملټي organ dysfunction syndrome یا MOF ورکی ملټي organ dysfunction syndrome ورکی is leading to death مړینې ته ځي مرګ ته ځي په مرګ باندې منتج کیږي شاک. ګورئ که وخت سره ارلی انټرونشن وشي په وخت رسیدګي وشي شاک ته نو دا شاک څنګه دی ریورسیبل دی دا ریورس کیدی شي. او که په وخت سره رسیدګي ونه شي ارلی انټرونشن ونه شي نو بیا به دا شاک کوم حالت ته لاړ شي irreversible حالت ته به لاړ شي irreversible حالت ته به لاړ شي او دا حالت بیا د څه سبب کیږي ملټي organ dysfunction syndrome multi organ dysfunction syndrome باندې به واوړي ملټي organ dysfunction به ورشي او دا بیا په څه منتج کیږي په مړینې باندې د مرګ سبب کیږي د څه سبب کیږي د مرګ سبب کیږي. نو په دې وجه باندې د شاک تداوی چې دا ډیره زیاته ضرور ده چې څومره زر ډاکټر وکړی شي چې شاک وپېژني او شاک ته په وخت سره رسیدګي وکړي. ما مخکې یادوري وکړه چې ناروغ شاک ته ځي organ dysfunction منځ ته راځي علت به څه شي اکسیجن سپلای او د ډیمانډ ترمنځ به عدم موازنه oxygen supply او د اکسیجن ډیمانډ ترمنځ به یا یوټیلایزیشن ترمنځ به صحیح عدم موازنه امبیلانس پي. کله چې د اکسیجن سپلای او د اکسیجن یوټیلایزیشن یا اکسیجن ډیمانډ ترمنځ عدم موازنه راشي نو organ dysfunction ورکوي. دغه میخانیکیت څه دی میکانیزم څه دی چې کله د اکسیجن سپلای دا کم شي او یوټیلایزیشن زیات شي مصرف زیات شي اکسیجن نه وي. تاسو پوهیږئ چې نارملی ایروبیک میټابولیزم چې ورته وایي ایروبیک میټابولیزم دی چې د اکسیجن په موجودیت کې ایروبیک میټابولیزم دی چې د اکسیجن په موجودیت کې څه شی صورت نیسي پایرویټ په څه باندې بدلیږي ATP باندې بدلیږي کنه په څه بدلیږي په ATP باندې څنګه بدلیږي چې د اکسیجن په موجودیت کې ګلوکوز راځي دا په پایرویټ بدلیږي او دا پایرویټ داخليږي مایټوکانډریا ته د سیل مایټوکانډریا ته داخليږي او په مایټوکانډریا کې دا په څه بدلیږي په ATP باندې. او تاسو پوهیږئ چې حجره یا یو سیلز د خپل فعالیتونو لپاره 20 to 80% د ATP نه استفاده کوي. ګورئ کله چې اکسیجن سپلای کم شي مصرف زیات شي اکسیجن نشته نارمل کا اکسیجن موجود وي خو ایروبیک میټابولیزم صورت نیسي. څه معنا د اکسیجن په موجودیت کې ګلوکوز په پایرویټ بدلیږي پایرویټ چې دا مایټوکانډریا ته داخليږي او چې کله مایټوکانډریا ته داخل شو دا په څه باندې داخلي بدلیږي ATP باندې. او تاسو پوهیږئ چې 20 to 80% د حجرې فعالیتونه دا د ATP په نتیجه کې د ATP په موجودیت کې صورت نیسي. لکه یو مثال د دې سوډیم پوتاشیم ATPase دی सोडियम पोटाशियम पंप देखा ना सोडियम पोटाशियम पंप दे
او دا سوډیم پوتاشیم پمپ خپل فعالیت ته چې د چیز نه استفاده کوي اي ټي پی نه استفاده کوي کنه یو انزایم دی چې هغه سوډیم پوتاشیم اي ټي پیز ورته وایي د هغې په موجودیت کې دغه پمپ فعالیت کوي د اي ټي پي انرژي مصرفېږي او سوډیم پوتاشیم پمپ خپل کار کوي درې سوډیم بهر وباسي او 2 پوتاشیم داخليږي هغه اکټیو ترانسپورت چې موږ تاسو ورته وایو اکټیو ترانسپورت اوس چې 20 to 80% انرژي د اي ټي پي برابرېږي او حجراتو فعالیت دپاره استفاده کېږي نو چې کله اکسیجن نه وي ایروبیک میټابولیزم څنګه شو خراب شو چې ایروبیک میټابولیزم خراب شي ګلوکوز بیا په پایرویټ بدلیږي ګلوکوز بیا په څه بدلیږي په پایرویټ بدلیږي پایرویټ په څه بدلیږي په لکټیټ د لیکټیک اسید لیول څه کیږي زیاتیږي همدا وجه ده چې موږ تاسو کله سپټیک شاک وایو سپسس وایو سپټیک شاک وایو لیکټیک اسید لیول پکې تعین کی لیکټیټ پکې موږ تعینو لیکټیټ پکې څه کوو دا تعینو ولې پکې لیکټیټ تعینو ځکه چې دا د شاک یو انډیکیټر دی په شاک ناروغانو کې ان ایروبیک میټابولیزم صورت نیسي اکسیجن کمیږي چې کله اکسیجن کم شو نو هغه ګلوکوز چې په چی بدلیده په پایرویټ او پایرویټ چې دی دا بیا بدلیده په اي ټي پي مایتوکاندریا کې دلته اوس ګلوکوز په پایرویټ بدلیږي او پایرویټ په لکټیټ بدلیږي او لکټیټ چې لیکټیک اسید دی که نه میټابولیک اسیډوسیس رامنځته کېږي نو بیا میټابولیک اسیډوسیس په نتیجه کې تاسو پوهېږئ چې هایپر وینټیلیشن منځته راځي ناروغ ریپډ ریسپایریشن کوي ځکه هلته میټابولیک اسیډوسیس شي میټابولیک اسیډوسیس په ناروغ څه کوي اسیډوټیک بریتینګ کوي که نه زر تنفس کوي زر تنفس کوي نو د شاک یو میکانیزم یا پاتوجینیزس دا دی چې په دې حالت کې چې کومه اکسیجن په نارمل ټیشو ته رسیږي دلته نارمل ټیشو ته اکسیجن نه رسیږي هایپو پرفیوژن دی اکسیجن نه رسیږي او مصرف ته ضرورت زیاتیږي ضرورت اکسیجن ته زیاتیږي نو هغه کم ایروبیک میټابولیزم چې دی هغه په ان ایروبیک میټابولیزم باندې بدلیږي هغه ایروبیک میټابولیزم اوس صورت نه نیسي اوس کوم میټابولیزم صورت نیسي ان ایروبیک د ان ایروبیک میټابولیزم په نتیجه کې ګلوکوز په پایرویټ بدلیږي او پایرویټ په لکټیټ بدلیږي او هغه انرژي اي ټي پي انرژي چې د سوډیم پوتاشیم پمپ او د سیل د فعالیتونو لپاره پکار وه هغه انرژي اوس نشته نو سوډیم پوتاشیم پمپ چې دی دا د کاره ولیږي نو په نتیجه کې هغه ایونیک او اوسموټیک فعالیتونه د حجرې چې دي هغه ټول مختل کېږي ایونیک او اوسموټیک فعالیتونه د حجرې ټول مختل کېږي یو بل کارم کېږي دلته انایروبیک میټابولیزم صورت ونیو سو پایرویټ په کلکټیټ بدل شو هغه سوډیم پوتاشیم پمپ چې دی هغه فعالیت نه ولیدو دلته انفلکس اف سوډیم صورت کلسیم صورت نیسي کلسیم داخليږي د حجرې فعالیتونو لپاره کلسیم انفلکس کوي دا داخليږي حجرې ته او دا کلسیم چې حجرې ته داخل شي هلته حجره چې سوډیم پوتاشیم پمپ اینیک دغه باندې اخته ده نو د کلسیم داخلېدل یا انفلکس اف کلسیم دا د چی سبب کېږي د فاسفولیپیز او پروټیز د زیاتېدو سبب کېږي هغې ته وایي کلسیم ډیپینډنټ فاسفولیپیز ازادېږي ورسره او پروټیزز د دې فعالیت زیاتېږي کلسیم چې د حجرې داخليږي انفلکس اف کلسیم چې حجرې داخل شو کلسیم ډیپینډنټ فاسفولیپیز او پروټیز دا زیاتېږي او دا چې زیات شي په نتیجه کې سیل سویلنګ حجره پړسېږي اینډ ډیټ
مړه کېږي. حجره څه کېږي؟ مړه کېږي. حجرات چې مړه شو شوټي نه جوړ شوی دی، حجرات نه جوړ شوی دی که نه؟ ارګان چې نه جوړ شوی دی؟ ټیش نه جوړ شوی دی که نه؟ نو چې حجرات مړه کېږي نو بیا به ارګان خپل فعالیت سره ته رسوی شي؟ نشي رسولی، ځکه یو حجره خو نه مړه کېږي که نه، ټول په یو برخلیک اخته کېږي. نو ځکه ارګان ډسفنکشن سنډروم پکې رامنځته کېږي، ملټي ارګان ډسفنکشن سنډروم. بیا درته وایم ګورئ ښه، پتوجینیسس کې څو خبرې مهمې دي. یو خبر دا چې دلته په شاک کې اکسیجن سپلای کمیږي، ځکه پرفیوژن انساجو ته کمیږي. پرفیوژن چې کم شو خو اکسیجن کم شو، او مصرف څنګه دی؟ زیات دی. نارمل حالت کې ایروبیک میټابولیزم د اکسیجن په موجودیت کې صورت نیسي. ګلوکوز په پایرویټ بدلیږي او پایرویټ میتوکاندریا ته ځي، په اے ټي پی بدلیږي او اے ټي پی دا اډینوسین ټرایفاسفیټ دی چې د سیلز د فعالیتونو لپاره په کار وړل کېږي. سپیشلی سوډیم پوتاشیم پمپ یو مثال دا دی. 20 to 80% انرژي د اے ټي پی څخه لاسته راځي، دا په مصرف سیده فعالیت لپاره د چې په موجودیت کې سوډیم پوتاشیم اے ټي پی اس په موجودیت کې. ښه چې اوس دا اکسیجن نشته نو ایروبیک میټابولیزم خو صورت نه نیسي. کوم میټابولیزم صورت نیسي؟ انایروبیک. چې انایروبیک میټابولیزم صورت ونیو د انایروبیک میټابولیزم په نتیجه کې ګلوکوز پایرویټ او پایرویټ په لکتیت بدلیږي، لیکټیک اسید لیول لوړیږي. لیکټیک اسید لوړ میټابولیک اسیدوز ته ځي. میټابولیک بیرته هغه خبردار شو چې کوم اوسموټیک او ایونیک پروګرام د دې سره مختل کېږي. بل کلسیم انفلکس صورت نیسي، حجرو ته کلسیم داخلي. کلسیم چې داخل شي نو کلسیم ډیپندنٹ فاسفولیپیز او پروټیز د دې فعالیت زیاتېږي، په نتیجه کې حجره پړسېږي او اخره کې مړه کېږي. او چې حجرات مړه شو بیا چې شی منځته راغی؟ ارګان ډسفنکشن. دین علاوه خپله هایپاکسیا دا خپلم په اعضاو باندې بد تاثیر لري، په انساجو باندې بد تاثیر لري، په ټولو ارګانونو باندې اصل لري بد تاثیر لري. هغه تاثیر څه دی؟ دلته چې کوم په داخل د حجره کې چې کوم انفلمیټری میډیټرونه دي هغه هم ازادېږي اکټراسیلر فلویډ ته. ځکه حجره چې لایس شي، حجره چې مړه شوه ډای شوه، هلته چې کوم داخل کې انټراسیلر سیټوکینز وو، هلته انفلمیټری میډیټرز وو، هغه ټول حجرې نه ازادېږي دوران ته. او چې هغه دوران ته آزاد شي هغه بیا لا تخریبات زیاتوي، نور تخریبات زیاتوي. څو ډوله شاک موږ تاسو پیژنو؟ څو ډوله شاک موږ تاسو پیژنو؟ یو ته وایي هایپوولیمیک شاک. یو ته څه وایي؟ هایپوولیمیک شاک. بل ته وایي کارډیوجینیک شاک. بل ته وایي ډسټریبیوټیو شاک. او بل ته وایي ابسټرکټیو شاک. څو ډوله شاک؟ څلور ډوله. په مجموع کې شاک په څلور ډوله باندې دی. یو ته وایي هایپوولیمیک شاک، بل ته وایي کارډیوجینیک شاک، او بل ته وایي ډسټریبیوټیو شاک، او بل ته وایي ابسټرکټیو شاک. نو مختلف شکلونه دي د شاک. او داسې هم کېدی شي چې هغې ته وایي میکس شاک. داسې هم کېدی شي چې یو په چا کې راشي میکس شاک. میکس شاک هم شته دی، کېدای شي دوه قسمه شاک یو ناروغ لري، کارډیوجینیک هم وي، سیپټیک هم وي. سیپټیک شاک، کارډیوجینیک شاک. کېدای شي داسې وي چې ناروغ سیپټیک شاک پلس هایپوولیمیک شاک
کېدای شي کارډیوجینیک شاک پلس هایپوولیمیک شاک وي. اوس یو ناروغ دی مایوکارډل انفارکشن هم دی او ورسره یې جی لاس کړی دی ډایریا ومیټنګ هایپوولیمیک هم شو ورسره څه شو کارډیوجینیک هم شو. یو ناروغ دی مایوکارډل انفارکشن هم دی ورسره نیمونیا دی. بیس د شاک شته که نه نو سیپټک شاک هم شو کارډیوجینیک هم شو. سیپټک شاک هم شو چې هغه به په ډسټریبیوټیو شاک کې راځي. په ډسټریبیوټیو شاک کې موږ دوه ډوله شاک بیا درته ادا کوو. یو سیپټک شاک دی او یو انافیلکټیک شاک، کله کله نیوروجینیک شاک هم پکې راځي. درې قسمه. یو شکل د شاک بل هم شته دی، یو شکل د شاک بل هم شته چې هغې ته وایي undifferentiated shock. یو شکل بل هم شته چې هغې ته څه وایي undifferentiated shock. دا داسې یو حالت دی چې فلحال یو څوک راځي درته تا ته معلومات نه کېږي چې دا اوس په کوم شاک کې. داسې یو حالت دی انیشیل پریزنټیشن کې راځي درته ناروغ، خو تاسو ته خو معلومات نه کېږي چې دا اوس کوم شکل دی، دا کارډیوجینیک دی، دا سیپټیک دی، دا کوم شکل دی. خو وروسته بیا هسټري او کلینیکل ایگزام او انویسټیګیشن نه وروسته معلومیږي چې دا اوس کوم شاک دی، دا کارډیوجینیک دی که سیپټیک دی که دا هایپوولیمیک دی. دا بیا دې ته انډیفرنشیټډ لا وایي. انیشیل پریزنټیشن کې هر شاک صحیح هغه انډیفرنشیټډ وي. انیشیل پریزنټیشن کې ناروغ راغی ودې کتو شاک دی، ناروغ پلس نه لري، صحیح ده، فشار نه ریکارډ کېږي یا هایپوټنشن کې دی، کولډ ایکسټریمیټیز دي، مونږ یو ناروغ خو شاک کې دی. دا شاک نښې نښانې پکې شته، خو فلحال موږ له معلومات نه کېږي چې دا اوس د شاک کوم ډول دی، چې دا ابسټرکټیو دی، ډسټریبیوټیو دی او که دا کارډیوجینیک دی که هایپوولیمیک دی. اب د هسټري نه، د فزیکل ایگزامینیشن نه او د انویسټیګیشن نه وروسته معلومیږي چې تر دې ټیمه پورې دې ته چې تر څو معلوم شوي نه هغې ته موږ څه وایو انډیفرنشیټډ شاک. بل د شاک سټیجونه دي، سټیج درې سټیجونو باندې موږ تاسو شاک ویشو. درې سټیجونو باندې موږ تاسو شاک ویشو. سټیج د سټیج له نظره شاک موږ تاسو په درې سټیجونو ویشو. یو ته وایي ریورسیبل، یو ریورسیبل سټیج دی. بل ته وایي ډیکمپنسیټډ، یو ته څه وایي ریورسیبل یا کمپنسیټډ هم ورته وایي. دې ته موږ څه وایو کمپنسیټډ. درې سټیج لري، یو ته څه وایي کمپنسیټډ، بل ته وایي ډیکمپنسیټډ او بل ته وایي ریورسیبل. یو کمپنسیټډ سټیج دی، یو ډیکمپنسیټډ دی او یو ریورسیبل دی. با تاسو ته ویلي چې که چېرته په شروع کې ارلی انټرونشن وشي نو شاک ریورسیبل دی، ریورس کېدی شي. خو که چېرته تاخیر وشي شاک ځنډنی شي، ارګان فیلر ورکړي، بیا کوم حالت ته ځي ریورسیبل سټیج ته ځي. که موږ اول کمپنسیټډ شاک ته ویو کمپنسیټډ، نو په دې حالت کې یو تعداد فیزیولوژیک میکانیکیتونه وي چې هغه فعالیږي او شاک دې ته پری شاک هم وایي. کمپنسیټډ کې یو تعداد کمپنسیټر میکانیزمونه فعالیږي تر څو د شاک نه مخنیوی وکړي. لکه مثلا سمپاتیتک سیستم اکټیویټي زیاتېږي، هارت ریټ زیاتېږي، یا رینین انجیوټنسین الډوسترون سیستم فعالیږي، وازو کانسټرکشن پیریپرل وازو کانسټرکشن ورکوي تر څو وینس ریټرن ټو هارت زیات شي، زړه ته وریدي برګښت څه شي دا زیات شي، کارډیک آوټپوټ پوره شي، ناروغ شاک نه وځي. دې ته اوس وایي کمپنسیټډ شاک. خو که دا کمپنسیټري میکانیزمونه ناکام شي
چې دا کمپنسیټري میکانیزمونه چې هغه د شاک د وتلو سبب کیږي هغه ناکام شي دی وخت کې بیا دې ته موږ څه وایو دې ته موږ بیا وایو دا ډیکمپنسیټډ دی دا څه دی ډیکمپنسیټډ دی ډیکمپنسیټډ هغه ته وایي چې نور کمپنسیشن د دې صورت نه نیسي کمپنسیشن د دې چې صورت نه نیسي او که چېرته ډیکمپنسیټډ ارلی مداخله ونشي اوس کېدای شي یو ارګان ډسفنکشن منځته راشي په کمپنسیټډ کې ارګان ډسفنکشن منځته نه دی راغلی خو ډیکمپنسیټډ کې ارګان ډسفنکشن منځته راشي لکه مثلا یو ناروغ دی هغه کې اکیوټ کډنی انجری راشي اول تاسو پوهېږئ اول کډنی وال کېږي ډېر زیات اکیوټ کډنی انجری راغله هایپولیمیک شاک دی یا سیپټیک شاک دی خوار شاک چې دی کډنی ته پرفیوژن چې دی دا کم شو اکیوټ کډنی انجری راغله اوس چې کله مداخله وشوله صورت یې ونیول انټرونشن پرفیوژن یاده شو دا اکیوټ کډنی ریورس کېږي بیا ریورسیبل شو خو که چېرته مداخله صورت ونه نیسي نو دا کډنی انجری یا دا ارګان ډسفنکشن چې دی دا بیا څه کېږي دا ایریورسیبل ته ځي پرمیننټ کېږي دا بیا پرمیننټ کېږي پرمیننټ کېږي نو یو کمپنسیټډ سټیج دی البته ډیکمپنسیټ چې وخت مداخله ونشي دا ریورس کېږي که مداخله وشي کمپنسیټ سټیج کې دلته کمپنسیټري میکانیزمونه فعالېږي او کله چې کمپنسیټري میکانیزمونه فعال شي د دې کمپنسیټري میکانیزمونو د فعالېدو په نتیجه کې شاک څه کېږي ریورس کېږي ډیکمپنسیټډ که وخت مداخله و صورت دلته اوس ارګان ډسفنکشن منځته راغلی او که بیا هم په وخت مداخله صورت ونیسي شاک څه کېږي ریورس کېږي خو که چېرته په وخت مداخله صورت ونه نیسي او وخت پکې تیر شي نو ایریورسیبل سټیج ته ځي چې هغه بیا ملټي ارګان ډسفنکشن سنډروم ورکوي یا د ارګان ډسفنکشن پرمیننټ پاتې کېږي چې دا بیا ایریورسیبل حالت دی او دا خطرناک حالت دی همدا حالت دی چې بیا ناروغ مرګ خواته وړي بیا خصوصا چې کله ملټي ارګان ډسفنکشن سنډروم ورکړي څو ارګان اخته شي هلته به رینل فیلیر وي هلته به ریسپرټري فیلیر وي هلته به هارټ فیلیر وي هلته به لیور فیلیر وي موږ دا کیسونه ډېر وکتل هلته به ریسپرټري فیلیر وي اکسیجن نه به خلاصولی نه شي وینټیلیټر نه به خلاصولی نه شي هغلته به رینل فیلیر وي ډیالایز به غواړي هلته به شاک کي انتقال به بل لانجې رسک به وي نو ګورئ په همدې خاطر باندې په وخت سره مداخله د شاک ناروغ کې دا ډېر ضرور ده مخکې دی چې ریورسیبل سټیج ته لاړ شي باید په کمپنسیټډ او ډیکمپنسیټډ سټیج کې پکې مداخله صورت ونیسي ټربو کې کلاسیفیکیشن ما د شاک تاسو ته ویل نه دا چارې یو درته لیکم بیا په وخت پکې ډېر ولګېږي هایپووالیمیک شاک ما څلور قسمه شاک درته ویل دي هایپووالیمیک شاک کارډیوجینیک شاک ابسټرکټیو شاک ډسټریبیوټیو شاک دې کې بیا سب ټایپونه شته سب ټایپس ورکې شته دی اول که راشو هایپووالیمیک شاک ولې منځته راځي اسباب یې څه دي کازس یې څه دي کاس یو موسټ کامن کاز دی چې بلډ لاس دی څه دی بلډ لاس دې ته کله کله هیموراجیک شاک هم ورته وایي هیموراجیک شاک دی بلډ لاس موږ تاسو دوه ډوله بلډ لاس لرو یو ایکسټرنل بلډ لاس دی یا ایکسټرنل هیموراج دی یو انټرنل بلډ لاس دی یو داخلي خونریزي ده او یو خارجي خون موږ تاسو ویلو که بهر وینه راووتله دا ایکسټرنل هیموراج دی او که په داخل د بدن کې ویټیګانو کې راغله دا شی شوله انټرنل بلیډینګ دی چې بهر یې ته نه ګوري اوس جی آی بلیډینګ ګور داخل کې منشا ده خو استفراغ سره بار وینه اچي کنه دا ایکسټرنل هیموراج کې راځي لکه دلته اوس موږ تاسو یو په ایکسټرنل هیموراج کې ټراما یا څوک د مرمۍ باندې لګېږي په چاقو لګېږي اکسیډنټ کوي او زخمي کېږي خو وینه تېنه بهر ته راوځي ټراما ولیدله که نه یا جی آی بلیډینګ دی ګیسټرو انټسنل بلیډینګ دی که هغه لوور جی آی بلیډینګ وي او که اپر جی آی بلیډینګ وي که هغه لوور وي او که هغه اپر جی آی بلیډینګ وي خو جی آی لاس شو که نه نو ناروغ چېرته ځي خصوصا کله چې 35% نه زیاته وینه ضایع شي ناروغ شاک ته ځي انټرنل بلیډینګ یا انټرنل هیموراج لکه هیماټوما داخل کې هیماټوم دی هیماټوم دی انساجو کې وینه جمع شوي یا لکه
हेमोटोराक्स या हेमोपेरिटोनियम सगो प्लवरा کې چې دا وینه جمع شوی हेमोटोराक्स یا پریتوان جوف کې وینه جمع شوی د کفایته हेमोपेरिटोनियम دا خو د بلیډینګ د وجې نه ناروغ شاک ته ځي دې ته هیموریجیک شاک هم وایي. بل لازا پلازما ضایع کېږي لکه برنس کې سوختګۍ کې. اوس به تاسو ته دا کوېشن وي سوختګۍ کې څنګه ناروغ شاک ته ځي. تاسو پوهېږئ چې انټراواسکولر فلویډ ایکسټراواسکولر ته راوځي. تاسو ګورئ بولاګانې جوړې شي که نه بولاګانې جوړې شي چې جوړې شي خو هغه دا بولا کې چې دا اوبه دي دا د کوم ځای نه راغلي دي دا انټراواسکولر فلویډ ایکسټراواسکولر ته راغلي ایکسټراوازیشن صورت نیولی دی ناروغ شاک ته ځي. ایکسفولیټیو ډرماټایټس دلته چې د انټراواسکولر فلویډ بهر ته راوځي. لاز اف فلویډ ان الکترولایټس هغه چې الکترولایټ هم پکې ځای کېږي او فلویډ هم پکې ځای کېږي لکه ایکسټرنل لازز هم پکې شته او انټرنل لازز هم پکې شته. ایکسټرنل لاز کې لکه اومیټنګ اوس څوک پرسسټنټ اومیټنګ لري استفراقات کوي آخر شاک ته ځي که نه ځي. ډیریا اسالات کوي اخر موږ تاسو ته پته چې هایپولیمیک شاک ته ځي که نه ځي که نه ځي ایکسیسیو سویټینګ ډېر زیاتې خولي. تاسو ګورئ خلک په ګرمۍ کې ډېر کار کوي ټک راچپه شي ډېرې خولي شي اوور سویټینګ شي ډېر زیاتې خولي وکړي د خولو په نتیجه کې ناروغ شي ته لاړ شي شاک ته لاړ شي. او یا هایپروسمولر سټیټ وي HHS هایپرګلیسیمیک هایپروسمولر سټیټ ډایبیټک کیتواسیدوس پالیوریا لري که نه پالیوریا لري ډېر زیات ادرار کوي نو چې کله ډېر زیات ادرار کوي که نه ډیهایډریشن او شاک ته به ځي که نه ډیهایډریشن ته ځي والیم کمیږي چې والیم کم شو کارډیک آوټپوټ به کمیږي که به نه کمیږي. دا چې والیم کمیږي ځکه موږ ورته هایپووالیمیک شاک ورته وایو کارډیک آوټپوټ کمیږي پکې او چې کارډیک آوټپوټ کم شو د بدن انساج ته اکسیجن رسیږي نه بیا هماغه میخانیکیت ته خبر رسي که نه. او انټرنل لازز پانکرټایټس کې تاسو پوهېږئ چې دلته انټراواسکولر مایات ایکسټراواسکولر ته راوځي اسایټس ورکوي پلورل افیوژن ورکوي پیریکارډل افیوژن ورکوي اسایټس ورکوي. دا انټرنل لاز شو که نه بهر خو نه دراوتې خو داخل بدن انساج کې ویډیګانو کې جمع شوله مایات یا اسایټس خپل اسایټس دی که هغه د هایپوالبومینیمیا په بیس کې راغلی وي او که هغه د لیور ډیزیز لیور سیروسس په بیس کې راغلی وي اسایټس یې ورکړی وي. پورټل هایپرټینشن موږ تاسو ویلی دی که نه پورټل هایپرټینشن کې لیور ډسفنکشن باول ابسټرکشن کې کلمو بندش کې ناروغ شاک ته ځي هایپووالیمیک شاک کې انټرنل لازز وي. که کارډیجنیک شاک موږ تاسو راواخلو کارډیجنیک شاک نوم نه یې معلومیږي خبره زړه کې ده زړه کې که ټکې ریتمیاګانې رالي او که برډي ریتمیاګانې راتلي دواړه ناروغ شاک ته وړلی شي. که ټکې ریتمیا وي او که برډي ریتمیا وي موږ تاسو ګوره پی سی یو ټي څومره ساده ریتمیا ده که نه پی سی یو ټي پیروکسیسمل سوپراوینټرکولر ټاکیکارډیا ناروغ درته شاک کې راځي. اټرل فیبریلیشن ناروغ درته شاک کې راځي. ویټي ناروغ درته شاک کې راځي. وینټریکولر فیبریلیشن ناروغ درته شاک کې راځي. کارډیجنیک شاک شو که نه منشا چېرته د هرټ ده که نه یا پمپ فیلیر دی سیسټالیک ډسفنکشن ده پمپینګ فیلیر ده یا سیسټالیک ډسفنکشن ده چې موسټ کامن کاز یې هم دا دی لکه په ایمای ناروغانو کې مایوکارډل انفارکشن ناروغانو کې اکیوټ مایوکارډل انفارکشن په اکیوټ مایوکارډل انفارکشن کې څه منځته راځي لیفټ وینټریکولر فیلیر نه رامنځته کېږي سیسټالیک ډسفنکشن رامنځته کېږي که نه زړه سي پمپینګ نشي کولی کله چې زړه ته بلډ سپلای خپله زړه ته بنده شي زړه کار کوی شي خو پمپ فیل شي که نه یو افیکټیو پمپینګ نه وي مؤثر پمپینګ زړه نشي کولی نو چې کله زړه پمپینګ سي ونشي کولی کارډیک آوټپوټ څنګه کېږي کمیږي که نه او چې کم شو ناروغ شاک ته ځي که نه ځي.
ګوره د اریتمیا کې ولې ناروغ شاته ځي کله چې دا ناروغ زړه چې دی زر زر پمپینګ کوي زر زر کنټرکشن یې کوي نو زړه تر دومره وخت نه پیدا کېږي چې هغه ریلیکسیشن وکړي تر څو پکې وینه ځای شي او پمپ یې کړي نو خو کارډیک آوټپوټ څه شو کم شو acute valvular dysfunction لکه میټرال ریګرجیټیشن یا ورټیک ریګرجیټیشن نو دا وینه چې دی په ځای چې بدن ساج ته پمپ کې هغه شاته بیرته ځي بیکورډ ځي د دې په ځای چې وینه مخکې لاړه شي کومې خوا ته ځي شاته راځي نو چې کله وینه بیکورډ راځي ریګرجیټیشن کوي نو بیا به کارډیک آوټپوټ ورسره څه کېږي کمیږي به که نه ناروغ به شاک ته ځي rupture of ventricular septum or free wall rupture ګورئ کله چې په ventricle کې rupture راشي وینه کم ځای ته ځي زړه ته خو وینه نه مخکې خو وینه نه ځي که نه کیویټي ته ځي یو کمپلیکیشن د مایوکارډیل انفارکشن پری وال رپچر دی یا مایوکارډیل رپچر دی ناروغ کوم خواته ځي شاک ته ځي دا د کارډیوجینیک شاک اسباب دي که موږ تاسو ابسټرکټیو شاک ووایو ابسټرکټیو شاک نوم نه معلومیږي چې زړه ته دلته وینس ریټرن کمیږي زړه ته وینه نه راځي زړه ته وینس ریټرن کمیږي کله چې هارت ته وینس ریټرن کم شي زړه ته چې وینه را نشي نو زړه به څه پمپ کړي زړه ته چې وینه را نشي زړه به څه پمپ کړي لکه مثلا ټینشن نیموټوراکس دی نیموټوراکس راغلی دی پلورا کې چې د هوا جمع ده هوا جمع شوې ده په زړه باندې فشار راوړي که نه زړه ریلیکسیشن ته نه پرېږدي زړه دې ته نه پرېږدي چې وینه ورته راشي بیرته یا مثلا پیریکارډیل ډیزیز لکه ټمپناټ یا کنسټرکټیو پیریکارډایټس زړه ریلیکسیشن ته پرېږدي نه پرېږدي وینس ریټرن هارت ډک څه کېږي کمیږي د ټمپناټ یو دغه دی چې وینس ریټرن ټو د هارت کمیږي زړه ته وریدي برګش کمیږي چې زړه ته وینه را نشي زړه به که وینه څنګه وشړي مخ ته څه شی به پمپ کړي خو تشه خالیګای به وي او کویټیګانې به هسې به پړقېږي پلمونري امبولیزم حکم پلمونري میسیو پلمونري امبولیزم دارنګه پلمونري هایپرټینشن کارډیک ټیومر ناټل میکزوما لیفټ اټریل مورال تھرومبوسس ابسټرکټیو والوولر ډیزیز لکه اورټیک سټینوسس دا ټول د کارډیک آوټپوټ د کمیدو سبب کېږي اوس چې اورټیک وال تنګي صحیح ده دا هرټ دی دا هرټ دی دا هرټ دی صحیح ده او دا اورټیک وال دی اورټیک وال تنګ دی نو لیفټ ورټیکل چې وینه څومره پمپ کوي نو چې دې لار نه نشي تېرېدلی څنګه به کېږي کارډیک آوټپوټ کوم ځای نه پوره کېږي نه به پوره کېږي که نه نو چې کارډیک آوټپوټ پوره نه شي بیا ناروغ شاک ته ځي که به نه ځي ګوره چې زړه ته وینه را نه شي وردي برګشه را نه شي وردونو په واسطه وینه را نه شي زړه ته نو خو بیا به څه وینه پمپ کوي کارډیک آوټپوټ به کم وي ورسره ډسټریبیوټیو شاک ډسټریبیوټیو شاک کې مسله د ډېره زیاته چې هغه واز ډایلیټیشن وي واز ډایلیشن پریپرل واز ډایلیشن ټوله وینه په محیطي رګونو کې بند دی پرته وي ټوله وینه په محیطي رګونو کې ځکه پریپرل واز ډایلیشن وي پولینګ اف بلډ ان پریپرل ارټریز راځي محیطي رګونو کې محیطي وریدونو کې وینه چې داسې هغلته جمع وي نو چې کله وینه په محیطي رګونو کې جمع وي نو وینس ریټرن هارت څه کېږي کمیږي لکه مثلا سیپټیک شاک سیپټیک شاک کې څه رامنځته کېږي واز ډایلیټیشن منځته نه راځي سپسس کې انافیلکټیک شاک کې هسټامین نه ازادېږي واز ډایلیټیشن نه ورکوي که نه نو چې واز ډایلیټیشن منځته راغی وینه به بېرته وریدونو نه زړه ته نه راځي پوره هملته جمع کېږي پولینګ اف بلډ په اطراف کې راځي نیوروجینیک شاک کې وازه موټر ټون کمیږي چې وازه موټر ټون کم شو بیا پیرپل واز ډایلیټیشن منځته راغی واز ډایلیټر دواګانې ورکوي ورته لکه ایسي انهیبیټر ورکوي ورته نایټروګلیسرین ورته ورکوي خو محیطي واز ډایلیټیشن ورکوي که نه کارډیک آوټپوټ څه کېږي
کمیږي ورسره اکیوټ اډینل انسفیشنسي ده اډینل ګلانډ د دې عدم کفایه ده اډینل انسفیشنسي چې منځ ته راشي بیا واز ډلټیشن منځ ته راځي کورټیکوسټیراید نشته ګلوکوټیکاید نشته الډسټرون نشته چې الډسټرون نه وي نو سوډیم ان واټر ریټنشن صورت نه نیسي وازو کنسټرکشن په همدې حساب باندې نو په نتیجه کې ناروغ کوم خواته ځي वो डिस्ट्रीब्यूटिव शार्ट ته ځي